د پر لوی سعادت مندی را الله دې راته یاد هم کې او عمل دې په الله هم راکړي. بیا څه کارونه داسې دي چې الله تعالی وایي دا مه کوئ خرابېږئ. یو ټکی پکې دا وایي لا تبذر تبذیرا، پیسې په غلطو کارونو کې مه لګوئ. ته وایې یاره چې 500 روپۍ دي زما پیس هم نه کېږي، ستا پیس هم نه کېږي، خو چې کوم سړی رامیتوب کوي د هغه ته پې حوصله افزایي میلاویږي. چې حوصله افزایي پې ورته میلاویږي نو نن لږ دی سبا ډېر دی، لږ وړو نن 419 دی او سبا له 420 دی. نو ستا د حوصله افزایۍ د وجې نه هغه چې دی چلو شي بره لاړ شي. ما تاسو ته بار بار دا قصه کړې یوه لږ پانسي ګاډ ته خېږي پخوانۍ قصه ده. نو اخري ارمان دی تپوسي څه ارمان دی؟ وایي نیا مې راوله چې ښکلی کړم. نیایي چې وله راوسته نو وی وایه څه دي؟ ویل دا ژبه دې راوباسه چې زه یې لږه ښکل کړم. چې هغه ته ژبه راویسته دې پرې غاښونو کې ونیوستې دې کټ کړه. نو خلکو ته دا رسې چلو کوجج ورته وایي، هغه ورته وایي دې ژبې د لاسه زه دې ته راورسېدم 420 419 د پیره باندې په دې وجه ولګېدې. ما یو ځل اغلا کړې وه او وړوکې یو انډه مې پټه کړې وه په ګاونډ کې. دې نیا مې ما ته وایي شابسې نره پلار دې م ښه د نرځي او دقه شانې د پلار نه دې چرګې نه دي پاتې شوي، تا ته هغې هم پرې نه ښودې. زموږ د سیاستدانانو هم دا دي، زموږ د اکثر مخکې به خلکو وی بې نظیره ښه ده، بیا ویل نواز شریف ښه دی، بیا ویل لا زوړ نه دی ښه دی، دا نوی ښه دی، بیا دا نوی نه دی ښه دی، بل ښه دی. بس وی دلته ورشه راتاوېږه دا رټ منګوټي تاوېدل راتاوېدل به. بل پکې درېیم را پیدا شو، موږ وی دا به لږ خیر ښایي. درېیم چې دی نو هغه داسې حل وکړو چې خلک یې چې کوم دی په خپل انسانیت پسې مو وجړل، مسلماني او انسانیت دغه خو پرېږدوه وطنیت، هغه په انسانیت پسې یې وجړل، انسانیت یې ذلیل کړو. الله تعالی دې زموږ د ټولو حامي و ناصر شي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د ګناه په کار کې 1 روپۍ هم مه لګوه، ځکه حوصله افزایي ورته میلاویږي. ګناه په کارونو کې پیسې مه لګوئ. یوه دا تیر دور کې اوس خو خیر موبایل دی، پرون په دې ټوله دنیا کې دا ګوګل چې کوم په انټرنیټ باندې سرچ کوي خلک پې ځان له، نو په یورپ کې په خلک طالب علمانو له ځان له سبقونه راوباسي. هله بچیه دې سبق ته کښېنه وایه. دغه شانې په امریکې کې په خلک چې دی نو ځان له په ساینسي تجربات کوي. پرون چې د هغې رزلټ راوتو نو پاکستانیانو پکې څه کتلي وو؟ د ټولو نه زیات پاکستانیانو ګوګل سرچ کړی او چې د ټولو نه زیات د ارامېتوب فلمونه دا شیدونه کتل نو دا پاکستانیانو کتلي. اوس ته سوچ وکړه ولې کېږي؟ زمونږ په دې سکولونو کې او په دې ادارو کې اکثر ویره جي دې مولیانو نه دا شی وران دی. بس ګوره یورپ ترقي وکړه، هغه لغړلي، موږ چې لغړ شو دوی راپسې خاندي.